أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير یا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل تا اخیری خطاب ده بدی موقع کې سرنا شروع بنی اسرائیل داغي بادیان الله ذکر کړی داغي نقصانات وغیرہ الله ذکر کړل اوس اخر کې وایي ورته بیا خبره کوي یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتي نعمتنا زما التي هغه انعمتو چې ما کړیو علیکم پتا سبحانه وانی اوما فضلتکم فضیلت درکړیو تاسو ته علی العالمین پټول عالم باندې ما تاسو ته فضیلت درکړیو غروالم درکړیو واتقوا یریږي یومن د هغه ورځنا لا تجزی چې پکار برانشي نفسن د یو کس عن نفسن د بل کس پځه ستا ضمانت به څوک نشي کوي ته جیل کې تا بدلېږي نه چې بدل بشي بل څوک به واچي دا څه بنکی الله تعالی فرمایي ولا تزروا وازره وزر اخرى هیڅوک به بل چا بوج چتاولې نشي ولا يقبل او نه قبليږي من هاد اغینا عدل څه پیسې عدل لفظي معنی برابر والے انصاف ته عادل څنګه وایي چې برابر والے دي او معنی پیسې څنګه دي چې جرم او پیسې سره برابرۍ لکه تاسو د پاکستان تعزیرات یا قانون اوریدلې کنه چې لس کاله کې یا لس لکه جرمانه نو که لس لکه جرمانه ورکړي لس لکه معاف شي یعنی دا عادل کې شو دا جرمانه او دا چیل عدلن پیسې ولا تنفعها او نه به فائدہ ورکی هغه ته شفاعت سفارش ولا هم ينصرون او نه به سره مدد کیږي دینه بعد ابراهيم عليه السلام کې سره ابراهيم عليه السلام داسې یو هستی ده او داسې یو پیغمبر دی زموږ استاد نیکه یا زموږ استاد د ایمان چې پراوړی دی چې دې باندې زموږ درې واړه اتفاق راځي یعنی موږ مسلمانان موږ وایو زموږ نیکو د پیغمبر اسلام نیکو د اسماعیل علیه السلام پلارو او موږ دغه په دین باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ابراهيم علیه السلام په دین باندې موږ دغه په دین باندې موږ دعوه کوو چې زموږ ده او يهوديان دعوه کوي چې زمونږ ده دغه ځای وایي چې د موسی عليه السلام نه کوي يعقوب عليه السلام او دغه نه کوي ابراهيم عليه السلام او موږ د ابراهيم عليه السلام اولاد یو او په جنت جهنم نه موږ ابراهيم عليه السلام بچ کوي دا وایي دا خیال دی نو دا وایي مې اجتماع پی راځي او عیسایان وایي چې زمونږ دغه زمونږ نه کوو اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام زمونږ نه کوو او دا زمونږ او مشرکین وایي چې زمونږ د مکه مشرکین وایي او د موږ مشرکین وایي دغه چې بنو اسماعیل او مشرکین اسماعیل علیہ السلام د اولاد دو او اسماعیل علیہ السلام پلار خو ابراهيم علیہ السلام نو دا څومره چې فرقې دا ټول اتفاق به راځي په ابراهيم علیہ السلام باندې او ابراهيم علیہ السلام د ټولو صحاباو امامو یا پلارو د ټولو صحابه د ټولو پیغمبرانو او د دنه مونږ الله تعالی بار بار ذکر کړی دی په قران کریم کې یو خو د ژوندۍ بارک الله فرمای امتن قانتن دا یو امت وبکدا یو تاریخ خو د تاریخ هر پهلو د ژوندۍ کې موجوده ده د ابراهيم عليه السلام په ژوندۍ کې او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دلته کې الله تعالی چې کوم ازمایش خودلې ده په دې آیت کې نو ټول اسلام ډیر شې ده ډیر یعنی که سره مکمل اسلام پیژني نو دا ډیر شې ده او دا په درې د قران کریم کې راغله ده یو په سورته توبه 112 نمبر آیات کې سورته توبه 112 یعنی 112 112 او یو سورته احزاب 35 نمبر 35 سورۃ احزاب 35 پنځه درشم او یو سورۃ مومنون 1 نه 10 پورې 1 to 10 سورۃ مومنون نو عبد الله ابن عباس فرمایي دا ټول اسلام دی او ابراهيم عليه السلام په دې 13 شوال باندې الله آزمائش کړو او په 13 کې هغه کامیاب شوی په دې شو کامیاب شوی اولی آزمائش کو بیا امام کو او بیا راندارنګي تاریخ تاسو ته معلوم دی ازمغه عالمان او امامان په جمهور او حکم د دې کوي چې څنګه هغه ورکوټ یو بیا څنګه هغه مقابله وکړه پلار سره بیا خاندان سره بیا قوم سره بیا نمرود سره بیا حالات سره بیا خزه پر خدا بیا بچي پر خدا بیا بچي ذبح کو وغیرہ وغیرہ بیا اورته وګرځي دي شو دا ټول ازمایښونه په ابراهيم عليه السلام باندې راغلي
نو دلته خطاب دا ټول مذهبي ډلو تعالی تعالی کوي چې کتا سو اے يهوديانو د دې ابراهيم عليه السلام اولاد یې نو ابراهيم عليه السلام هم موحد او مشرک نو او دا کې ابي باندې چې خپي چې دا قبله ولیدا نو دا ابراهيم عليه السلام ټول کړو نو ته څنګه دا دین داوا کوي یا څنګه دا نوسه بیا عیسایانو ته هم د کرانګي خبره کوي مشرکین ته هم د کرانګي خبره کوي چې دا د ابراهيم عليه السلام خبره کوي نو دا پیغمبر خو د ابراهيم عليه السلام په دین باندې وو او دا خو مغن وسه ده او دا خو د خپل وایي چې زغه زمانه کو زموږ دغه په دین باندې ما او موږ تاسو ته مالا دا وایي دا اوس توجه سره واوري چې کتا سو واقع د پیغمبر منون کیي نو د پیغمبر دین خو د ابراهيم عليه السلام نو ابراهيم عليه السلام مشرک نه وو هغه بدعتي نه وو هغه ځان قرباني کړي نه ورته غرزولې ده هغه د نمرود مقابله کړي ده تم د خپل وخت بادشاہ مقابله کوا هغه خپل بچي قرباني کړي ده هغه خپل خزه قرباني کړي ده هغه هجرت کړي ده وغیرہ وغیرہ تاریخ تاسو ته معلوم دی نو دیو جنا د ټولو ذکر وشول د يهوديانو ذکر تاسو واردو عیسایانو مواردو مشرکینو مواردو منافقینو مواردو متکینو مواردو اوس الله تعالی ټولو د ابراهيم عليه السلام نمونه کوي نو تاسو واورئ و ایذبتلا او هر کلا ابتلا چې آزمائش وکړلو آزمائش کې واچولو ابراهيم عليه السلام ربه خپل رب بکلمات بیوسو خبرو سرا فاتمهن بس پورک للی اغا الحمدللہ اغا کامیاب شو پکې الله دې موږ تاسو په خپل آزمائشونو کې کامیاب کړي قال نو جواب کې الله ویلي د دې آزمائشونو نه بعد انی بشکز جاعلک جوړومتا للناس خلقتا اماما پیشوا امام مخکې ته ویل کی جمعه امام تر ځکه امام وي نور نه مخکې وي او دا امام یوازې جمعه ته مراد نه ده ټول معاملاتو کې مشر ته امام وي کغه سیاسي معاملات وي بادشاہ وزیر اعظم صدر کغه مذهبي معاملات دي پارټیانو وغیرہ وغیرہ اصل کې په شریعت خدا بیل نه دي کنه شریعت کې غټول یو ده همغه بیل کړی دي سیاسيون بیل کړی دي مذهبيون بیل کړی دي جماعتونو بیل کړی دي وغیرہ امام رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت امام هم هغه سربراه سیاسي هم هغه مذهبي سربراه هم ابو بکر صدیق هم د غرنګي اور رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله عنه هم د غرنګي ټول همغه خدا تمره بیل کړی یو بتا د دې نوم غستل هم نه برداشت کوم قال انی جاعلک للناس اماما قال نو ویلی ابراهيم عليه السلام الله زیره ورکو چې زبتا امام جوړوم هغه ورته ویلی ومن ذریتی زما اولاد نه هم زما اولاد امامان کی الله قال ویلی الله انی جواب ورکو الله تعالی لا ینالو نبرسی عهدی وعده زما الظالمین ظالمانو ته ان استا اولاد کې ظالمانی هغه ته بز سربراهی نه ورکوم خو دینه مراد نه چې کني اوس د ګناګار ته ولي ورکړی دا دغه د الله سزا ده پونګو تاسو باندې اول ته امامت مراد ده د نکانو خلکو امامت مراد ده و اذ هر کلا جعلنا البيت چې مونږه جوړ کړلا کعبه کور مثابتن زید عبادت مثابه دا کلو کې تاسو کویان لیدلې دي کنه کویان د دې کوی په کناره باندې اوبوس کلو د پاره یو ځای جوړ شوی دی د عربي کې مثابه وایي کاغه د غډو بيزو د پاره جوړي او یا د نورس کلو د سړو د پاره جوړي خو دې د مسجد هغه تګي راځي رمنډي وایي نو دا حج او دا مکان یعنی دا بیت الله تعالی مثابه ځکه ویل دي چې دینه خلک مینوي او خلک ورته منډي وایي الله تعالی دې تاسو نصیب علام دې امداوري نصیب کیو کی علام دې بیا به نصیبو کی نو دا الله تعالی د خلکو بزړه کې مینا چولې دا چې بیا به وځي لکه څنګه چې تګي خپل ابو تزي للناس خلقو د پاره و امن او زید امن دلته هیڅ د اصله اجازه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول د ورځې نه تر قیامت ورځې پورې په مکه کې چاته اصله او چتول یا د چا په خلاف جګړه کول اجازه نشته الا دا چې ما تعالی تعالی د فتح مکه په موقع باندې الله تعالی یو څو ساعت اجازه راکړو او تر قیامت پورې به اجازه بل چاته نه بل چاته بنئ واتخذوا او چې جوړ کی دوی من مقام ابراهیم مقام د ابراهیم نه مقام ابراهیم هغه کانه دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام په ودرېدو او اسماعیل علیه السلام په تکانی ورکول او د دیوالونو به اوچتول او هغه باندې الله تعالی د معجزې په بنیاد باندې الله تعالی د هغه د خپل نشانونه هغه کانی کې وېستل او اوس په هغه موږ د لپاره نشانه ده د کعبه د دروازې د کعبه څخه وایي چې کعب د څلور ګوټي دی ویل کېږي څلور ګوټه نه دغه ورته کعبه ویل کېږي کعبه لفظ معنی څلور ګوټي نو د دې دروازې ته مخامخ چې کوم د زیړ پنجره کې پروت دی دغه مقام ابراهیم دی دې ته اشاره ده
او دا د عمر د انتانو دا ارمانو چې زمونږ د قبله یعنی زمونږ امام دې دلته ودري نو الله تعالی دغه خواهش پوره کوم دغه ځای ته بارای حکم وکړو لا ينالو للناس خلق تو امنا من مقام ابراهيم زید ابراهيم نا مصلى زید مانزه مصلى د مصلا د عربی ټکی دی زید منز واحدنا او موږ حکم وکړو یعنی موږ وعده واغستا حکم وکړو الى ابراهيم عليه السلام تا و اسماعیل او اسماعیل عليه السلام تا انداچی طاهرا پاساتی بیتیا کورسما للطائفین طواف کوونکو د پارا والعاکفین اعتکاف کوونکو د پارا والرکع السجود رکوع او سجده کوونکو د پارا او دا حکم د هر مانځ د پارا ده کوم نه چې مسکی هغه د وقاق او صاف ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سب جمعات کی تو کول دا ګناه ده او کفاره د دیدار چې دغه پاکي یو تور خدوا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات پاکو او یو ور رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د خدای اونلیدا پښتنه وکړه چې شولا ویغه خو وفات شوی ده او موږ خخ کړل پیغمبر علیه السلام د خفقان اظهار وکړو چې تاسو ماته ونه ویلي او دا وړه نه که خدوا جمعات صفای کوله راشه ماته قبر وخای نو قبر ورته وخدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ال تعالی هغه ته دعا وکړه دا هغه لوی چې پیغمبر اسلام خپل تشریف پیوړو همدغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې جوړ کی په دنیا کې او جمعات یو کور الله باغ د پاره په قیامت کې یو کور جوړ الله باغ د پاره قیامت کې جوړ همدغه رنګ الله تعالی نور احکامات د جمعات کې چې چا پیاس خړلې وي د جمعات نه راځي چا اوګه خړلې وي د جمعات نه راځي کچا دغه چا ابوي کوي او بل سړي باندې ابوي بدلږي هغه د جمعه لپاره رکاوټ ته خوشبوئی به هغه وخت کې کواله او عادت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس پوری په کعبه کې په نور جمعتونو کې تاسو کوم کچا ته الله تعالی وسور کوي هغه کې د خوشبوئی تنظیم کوي او عود بهترین خوشبوئی ده الته د غلرګي به کدا سوځول کېږي په جمعتونو کې دلته نور سپریګان دي وغیرہ شیونه دي او دغه آیت له کم چې تاسو ووردو چې نن سبا چې کم تنظیم دلته د کعبه یا د مکه هغه باندې بنیاد باندې هغه انتهایی صفای تنظیم کوي د کعبه او د حرم شریف د مدینه هم د غرنګي دغه اټول شیونه د آیات مطابق دي او اصل پاکي مراد د شرک نه ده د بدعات نه ده موږ خلکو بدعات هم په جماعت کې کوي شرکیات هم په جماعت کې کوي وای ظهر کلا قال چې ویلي ابراهيم عليه السلام رب اعظم ربا اجعل جوړ کې هاذا بلدن خار د مکه ته اشاره امنند امن ولا ورزق او رزي ورکا اهله د دې اوسیدونکو ته من الثمرات د میونا دا دعا د الله د ابراهيم عليه السلام قبول کړی دا کوم وخت ته عمره او یا حج تلاش شي کله اوري و د شي مسبيل ته وتا ته حرم ما ملایي او ډیره به ملایي او موږ غلګ شمال او بیا پیسو ته په هغه عربیغه کې د ریالونو کې سره ورکو چې یو ریال په 20 او 21 روپے باندې کیږي نو حالان کې ما ذاتی تجربه ده تاسو هم دا تجربه وکړئ الله دې بیا نصیب وکړي تاسو ولې ډېرې پیسې ولګوئ تاسو ډېرې ولګوئ یقین وکړئ یبه تاسو د دومره الله تعالی باندې دومره درکې دا دعا الله قبول کړي تاسو ته میوه وخورئ تاسو ته خوراکونه وکړئ به تاسو وګورئ عزت شرطن درته وایم د الله تعالی د دې آیت په نتیجه کې درته وایم جی نو دا شک چې پیدا وي بیا هم داسې کېږي درسره نه زه وای چې خراب هم لکه نو کدا شک موجودی کنه نو بیا باندې کېږي چې ته یو مولاو جی ایو مولاو هغه شاګرد ته ویلي چې تر ازا سبق درته خیمه هغه ورته ویلي چې زما کور خو دې سین هغه غاړي ده نزل سین نو څنګه پوری کېږم وای دا خو اسانه خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم وایا او په وو باندې براسي هغه ډیره خره نو هغه په دې وبو باندې براتلو نو یو ولې د استاد ته ویلي دي چې را استاد تاسو سره ډیره خګړه کړې ده نن ته روټي کوه با سره لاړ شه وای خزو نو روان شي دی وبو غاړي ته ورسېدل نو هغه شاګرد ته چې کشته چرته ده وای ولې بسم الله الرحمن الرحیم وای کنه او راځي نو هغه خو استا ایمانو زما دومره ایمان چرته دی چې په بسم الله الرحمن الرحیم باندې په دې باندې پورې شم نو هغه تاسو خپل کمزوري وینئ زما غلطی نه ده وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ او رزي ورکا اهله د کور ولوتا من الثمرات د دې اوسیدونکو ته من الثمرات د میونا من هغه چاته امنه چې ایمان وروړي منهم دا غوینا بالله تعالی تعالی باندې والیوم الاخر پر د اخرت باندې ابراهيم عليه السلام دا دعا مخصوص کړل مؤمنانو پورې
ځکه چې مخکې هغه سوال الله تعالی وایي چې امام جوړوم نو ابراهيم عليه السلام ولې چې زما اولادم امام کې الله وینا ستا اولاد کې بظالمانی دا وعده نه کوم نو دلته الله تعالی د دنیوي نعمتو ذکر وکړو نو ابراهيم عليه السلام دنیوي نعمتو صرف مؤمنانو ته وختل نه لا وینا دنیوي نعمت صرف مؤمنانو ته پاره نه دنیوي نعمتو کې به کافرم شریک البته اخروی نعمت هغه ته پاره بنئ اوس جواب واورئ من آمن منهم چاچی مان روڑی دی دوینا بالله پا اللہ والیوم الاخری بورد آخرت باندی قال نوویلی اللہ تعالی ومن کفر او څوک چې انکار وکي چاچی کفر کړي وي فامتعه مونږ به فائدہ ورکو هغه ته قلیلا لگا ان دنیا کې ثم بیا اضطره رابکاگو استرار کی بکو را مجبوری بکو او به شړما الى عذاب النار عذاب اورتا الله دې تاسو بچی وبئس المصير او ډیر بد ځای د ورتلو دی ډیر بد ځای د ورتلو وایذو هر کلا يرفعو چې اوچتول ابراهيم عليه السلام القواعد بنیادونه قواعد قاعده بنیاد ته ویل کیږي حکم چې بنیاد جوړ شي ډي پي سي او تماغل دی یا د موږ د نوراني قاعده او بغدادي قاعده څخه وای د بنیاد جوړي او زموږ د اول کلاسونو تم قاعده ویل کیږي من البيت د بیت الله نا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام نو دی به دا دعا کړی و ربنا اے رب زمونږه تقبل قبول کی منا زمونږه انک بشکت انت انتی السمیع اوریدن کې العلیم او په هر نکی چې کوي دغه دعا تاسو کوی چې الله دې قبول کړي دغه چې نکی کولو کې دې شریعه راشي کې دې چې مفاد راشي کې دې چې بل انسان د شیطان ورته تړلې ده نو الله تعالی دې زموږ تاسو ټول نه کیانی قبول کړي الله دې زموږ د غدر سم خپل رضا کې قبول کړي ربنا اے رب زمونږه وجعلنا او جوړ کی مونږه مسلمین دواړه تابعدار تسنیه صغرا مونږه دواړه تابعدار لقد استا ومن ذریتنا او زمونږه اولادنا امتن یوډلا مسلمتن مسلمانا لکتا د پاره امت مسلمه دا ډیره یو لطیفه نقطه ده پکې او ډیر مضبوط دلیل دی يهوديانو د عیسایانو په خلاف يهوديانو عیسایانو خلاف ګوره کنه دعا کوي ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام دا دواړه دي پلارز وې هلته په کدا الله تعالی نومي ما غسته ابراهيم القواعد من البيت و اسماعیل د دواړه به د تسنیه چې قد د دواړه دعا کوي چې الله زمونږ د اولادنا امت مسلمه جوړ کړي زمونږ د اولادنا نو د ابراهيم عليه السلام اولادنا چې کوم يعقوب عليه السلام دا د اولاد او يهوديان وغيرها دا د اسماعیل عليه السلام خاندان نو نو دینه معلومه شو دا دعا د غیده پاره نه و بیا هم دا سي راځه د عیسایانو د پاره دا د غیده پاره هم نه و او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو او هغه پیغمبر شو نو اسماعیل علیہ السلام د دې خاندان د اولاد نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ده نو د دې د ربانی دعا د امام وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دویمه دعا د امت مسلمه وا چې دا الله تعالی الله دې مونږ تاسو په حساب کی الله دې مونږ تاسو په حساب کی دا د دې لپاره و چې قبول شوه دا او دا اشاره ده د يهوديانو عیسایانو ته هم او دا موږ لپاره هم کچېری موږ د دې عمل کوونکو شونو الله دې موږ تاسو جوړ کی و ارنا او خای موږ ته مناسک طریقې ته ویل کی او عام طور باندې استعمال د دقیق عبادت لپاره او بیا خاص کر استعمال کیږي د حج لپاره چې و خای موږ ته طریقې د حج خلق چې معنی طریقې د حج نه ده لفظ معنی طریقه د عبادت مناسکنا طریقې د عبادت یا طریقې د عبادت د حج نو دواړه صحیح لکه ما د عبادت طریقه وخی نو منظم پکې راغی حجم پکې راغی او خاص حج سره څه تعلق دی چې څنګه بیت الله دی او د بیت الله تعلق حج سره دی نو دی وجنه هغه مخصوصه معنی الته جوړه شو دا غي وجنه مناسکنا طریقې زمونږه وتب علینا او قبول کی زمونږه یعنی مهرباني وکي په مونږ باندې توبه قبول کی زمونږه انک بشکت انت امت التواب توبه قبلون کوي الرحیم او ډېر مهرباني اوس هغه خاص دعا ده چې کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله قبول کړی ده ربنا اے رب زمونږه وبعث راولګي فیهم بدوی کی یعنی په دې امت مسلمه کې رسولن یو پیغمبر منهم د امدینا یتلو چې تلاوت کوي علیهم بدوی باندې آیات کا استاد آیاتونو ويعلمهم او تعلیم ور کوي دوی تعال کتاب د کتاب والحکمت او د پوهه حکمت نه مراد ټول د خيارتو خبري او د دې معنی چې څومره مفسرینو کړی دا
د دینه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر خبره کې حکمت ده هر خبره د خياري په بنیاد باندې ده او دغه اخر انجام د خیر ما ته د حکیم معنا کړی و دغه اخر انجام د خیر نه دی وجنه د پیغمبر علی السلام زندگی ته مراد د حکمت ته تعلیمات ابراهيم علی السلام مخکې شروع ده کنه ربنا یلب زمغا وبعث فیهم وګرځي بدوی کی راولې کی بدوی کی رسولن یو پیغمبر منهم د امدینا ان دي امه مسلمانه یتلو علیهم چې تلاوت کوي بدوی باندې آیات کا است آیاتنا ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکوي دوی ته د کتاب والحکمت او د حکمت د پوهي خبره ويزکیهم او پاکي دوی د شرک او د بدعاتنا د دینه مراد تربیت ده د دې قران د تلاوت او د تعلیمات او د تعلیمات نبوي په بنیاد باندې تربیت کوي چونانچه دا څلور کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او کوله او دا فرض منصبي او د پیغمبر علی السلام دا فرض منصبي اصل کار یې نکاو نو کچېره و چې سړی وای چې تلاوت خیمه نه د پیغمبر کار دی ترجمه کومه د پیغمبر کار دی تعلیمات نبوي خیمه احادیث بیانومه د پیغمبر کار دی د دې بنیاد باندې تربیت کومه د پیغمبر کار دی او دا څلور وړه رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته د بخاری شریف حدیث ته عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ته چې زه د ابراهیم علی السلام دعا ما زه ابراهیم علی السلام دعا ما کومه دعا چې ما بارے کې کړو الله تعالی قبول کړي هغه طرف ته اشاره او دا څلور دی په قران کریم کې دلته دعا ده په دې آیت کې اومدک دعا په همدې الفاظ سره الفاظو کې وړاندې ورستواله شته خو الفاظ هم دکړي سورۃ آل عمران 164 164 سورۃ آل عمران سورۃ جمعہ 2 نمبر آیت سورہ بقرہ 151 151 یوصل یو پنځم د بقره یوصل تلوش پتم د آل عمران دویم نمبر د جمعه او په هغه درې وړو ځایونو کې قبولیت دعا ده او دلته دعا ده الله وخت ده چې کله راشي زه به تاسو ته بیا ان شاء الله اشاره وکم لکه سوره جمعه کې الله تعالی فرمایي هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمت نمغه تلور خبرې په سوره جمعه کې دي الله خپل احسان جتاوي چې ما تاسو باندې احسان کړو چې دا یو پیغمبر مې راولېګو انک بشکت انت امتی العزیز ذرور الحکیم خوند حکمت ولای ومن يرغب وسوق د چې مغبواړي ام ملت ابراهیم دین د ابراهیم نا الا مگر من اغسوق صفها چې کمکل کی نفسه ځان خپل یعنی تاسو يهوديان او عیسایان او مشرکین تاسو د ابراهیم علی السلام نه مخړاول نو دا چې کمکل بچوکی دا وړلو به وقفی دا ولقد استفیناه ولقد پتاکی سرا استفیناه موږ غوړه کړو هغه په دنیا په دنیا کې و انه بشکا غب فی الاخرته په اخرت کې لمن الصالحین د نیکانو نبوی و اس قال هر کله چې اولی له دتا ان ابراهیم علیه السلام ته ربه رب دد اسلم تابعدار شاه قال ان اولی ابراهیم علیه السلام اسلم تو ز تابعدار یما لرب العالمین رب العالمین ته د پروردگار د ټول عالمین ته الله دې مونږ تاسو هم کی ووصوا بها او وصیت کړو د اومدې خبره ووصوا او وصیت کړو بها د اومدې خبره ابراهیم علیه السلام بنیه خپل زامنو ته ويعقوب علیه السلام هم دا وسغی ته اشاره کوي کنه چې تاسو يهوديان عیسایان دي اولاد یې نو یعقوب علیه السلام ته دغه وصیت کړو یا بنیا اے زما سامنو ان الله بشکل تعالی استفا لكم ورکړه دې تاسو د پاره الدین الف لام دې ګوري په او معرفه دا خاص ته اشاره ده کوم ته اشاره ده سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 آیت نمبر 19 آیت نمبر 19 هغه کې فرمای ان الدین عند الله الاسلام ان الدین بشکد دین معنا د ژوند تیرولو طریقہ بشک ژوند تیرولو طریقہ عند الله طرفنا الاسلام دا اسلام ده نو معلومه شو چې يهوديانو دي عیسایانو دا طریقې دا غلطي دي ځاله په نسبانه فلا تموتن بس موري تاسو الا مگر وانتم او تاسو مسلمون چې تابعدار یې یعنی مړ نشي نو مر خو نه شي سره ولې نو به مراد څه ده یعنی هر وخت د الله تابع اوسه چې مرد در باندې راشي نو الله تابع وي او کثیر جمعات کې تابع لکه موږ ټوپۍ جمعات کې پسرو او باندې نه پسرو
دا ټوپۍ ضروری نه ده د ټوپۍ باره کې خبره نه کوم دا ضرور ده خو لکه تابعداري خبره کوم چې تابعداري سره جماعت کې کوم او بهر بیان نه کوم نو الله وی هر وخت تابعدار اوسېګا چې مرګ راشي چې تابع مرګ راځي تابع نو مرګ بیا پته نه لګي مرګونه عموما جماعت کې نه راځي مرګونه عموما یا په هسپتال کې یا په بازارونو کې نن سبا خبرال هر ځای کې آسان دي نو هر ځای کې تابع اوسېګا چې اچانک مرګ راشي چې تابعداري مراد هم دغه دی فلا تموتن بس ممری تاسو الا مگر پدا سي حال کې وانتم چې تاسو او تاسو مسلمون تابعدار یې دی به ویلي چې مونږ ته خو یعقوب علی السلام وصیت کړی دی چې د پیغمبر او د بل چا خبره به نه منئ نو الله جواب ورکړي ام کنتم آیاتاسو ام آیا کنتم ویتاسو ام کنتم آیا ویتاسو شهداء حاضر اس باغ وخت کې حضرا چراغ یعقوب الموت یعقوب علی السلام د مرګ اظهر کلا قال چې اولی اغه لبنیه خپل زامنو ته ما تعبدون د چا عبادت وکوي من بعد زمانه ورستو دا جواب الله ورکړي کنه تاسو وایئ چې موږ یعقوب علی السلام داسې ویلو یعقوب علی السلام خو داسې ویلو الله اوس ورته خیدا سی ویلو قالوا غيوت جواب کی اولی نعبد موږ به عبادت کو الہ کا استاد خدای استاد معبود الہ معنا می تاسو تکړیو معبود و الہ آبائک او استاد پلارو نک الہ سوق وغا ابراهیم چې ابراهیم علی السلام او اسماعیل او چې اسماعیل علی السلام او اسحاق چې اسحاق علی السلام هغه سوق الہ واحده شغا الہ وکیو دی ویل کړه چې اسماعیل علیہ السلام دی اولاد خبره نه مونږ نو اسماعیل علیہ السلام یو تړو یعقوب علیہ السلام پوری او دا ټول یو تړل ابراهیم علیہ السلام پوری او دا ټول الہ یو لکه مونږ ته الله ویلي دی قل هو الله احد چې الله یو دی نو کمنې نو اب یو کنه معنی نو بهانه بیا کوي ونحن مونږ ټول له هغه د پاره مسلمون تابعدار یو تلک دا ان دا کوم چې بیان تاسو باوردو امه یو ډلوا قد پتا کی سرا غلط تیر شوی دا لها هغه د پاره ما هغه بدل دا کسبت شغی کړی دا کوم چې هغه د پاره کړی دا هغه د پاره د هغه بدل دا دا ډیر عجیب آیات ته ګوري دا موږ استاد د نکانو پر خپل ځانونه وروتړو چې خپلانی را مدد سی خپلانه به زما د پاره داو کی خپلانه نه چې عمل کړی دی هغه بدل هغه ته ملاوي کاغه نکان وته اسوي نو نوح علی السلام چې خو کنعان هغه ته پیدا ورنکړه هم دا غرنګ نه پیغمبرانو زمان چې کوم هغه تیر شوی دي او د فرعون خدا اسیا دا تابعدار و نو هغه ته اسیا پیدا ورنکړه او د فرعون کفر اسیا ته نقصان ورنکړه نو هم دا غرنګ د چا ایمان او د چا عمل بل چا ته پیدا نه ورکړي او خپل بکای ولا تزر وازره وزر اخرى نبی الله تعالی فرمایي تلک امه قد خلت لها ما کسبت او د پاره هغه څه دي چې هغه کړی ولکم تاسو د پاره به ما هغه څه وی کسبتم چې تاسو کسب اصل کې کاروبار په نتیجه کې ګټه ته ویل کیږي هغه هغه چې کومه ګټه کړی و دا به هغه می تاسو په کیسه نه ملایي او ته چې کومه ګټه وکیا بس تاسو ملایي ولا تسالون او تاسو نه به تاسو نشی کړي عما كانوا يعملون عما دغه شی بارکه کانو چې و هغه يعملون چې عملونه کول وقالوا وايد يكونوا چې جوړ شي يهودن يهوديان او نصارى یا عیسایان تهتدون الار بومي دی وای چې يهوديان شي یا عیسایان شي نو په خلال بشي قل هو یا دی جواب کې بلکې ملت ابراهیم دین د ابراهیم علی السلام حنیفن یو حنیف لکی هر طرف نه مخ واړی یو طرف ته توجه کی د حنیف لکی او د جواب الله سورته ال عمران کې ور کړی دی سوره ال عمران آیت نمبر 67 وشبتم سوره ال عمران وشبتن ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ده ور جواب دی نه يهوديو نه عیسایو نه مشرکو بلکې حنیفا مسلما یو طرف کیدونکو مسلمانو خالص مسلمانو هر چانه مخاړولې لکه موږ علام راضی کوو خو شیطانم راضی کوو ورسره نفسم راضی کوو امریکام راضی کوو وغیرہ ابراهیم علیہ السلام داسې نو دې جواب دی داغي دی وای چې يهودي او عیسایو قل اویا بل ملت ابراهیم بلکې دین د ابراهیم علیہ السلام حنیفا یو خدای منون کې یو طرف کیدون کې یوازې بيدون د شرک نه وما كان من المشركين ونو د مشرکین نه قل اویا ټول وای آمنا بالله موږ ایمان راوړل دي په الله تعالی تاسو مو وای چې آمنا بالله
مونږ ایمان راوړل دي په الله تعالی وما او په کتابونو او په کتاب انزل چې نازل شوی دی الینا مونږ طرف ته وما او په انزل چې نازل شو الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته دا دغه پیغمبرانو هغه نو زمونږ خو هغه ځان پوری تړي کنه نو مونږ ته الله وایي تاسو ټول وایي چې مونږ ایمان په دې ټولو راوړی دی مونږ دې ته د کفر او د گمراهی نسبت نه کوو دا تاسو بد قسمت یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عیسی علیه السلام ته دا نسبت کوي والاسباط او د دې اولاد اسباط اولاد تابعدار وما او باغت اوتیا چې ورکړی شی موسی علیه السلام ته و عیسی علیه السلام ته وما او باغت اوتیا چې ورکړی شی النبیون نور پیغمبرانو ته من ربهم د دې طرفنا موږ په ټول باندې ایمان راوړل لا نفرق منغا فرق نکو بین احد فمن دیو کس کې منهم د دوینا ونحن منغا له اغا الله د پاره مسلمون تابعدار یو فاین کچری امنو دوی ایمان راوړي بمثلی په مثال ما د هغه امنتم چې ایمان راوړل تاسو امنتم مخاطب ته صيغه دا ګوره ادا اشاره ده د صحابه کرامو ته چې کچری دی ایمان راوړي د صحابه کرامو ایمان په شان دي مونږ ټول ته دا وایي ګوري आवाज رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې ور یو سړی یو صحابي ارزو کو چې یا رسول الله دا عذاب دا سزا دا يهوديانو د پایسیانو د پاره ده او دا نعمت دا جنت دا جنت زموږ د پاره ده پیغمبر اسلام مسکه شو دمره مسکه دي خو نه مسکه او خندل چې څه خبرونه دي تاسو بد ټول غي د پاره او خخ ټول تاسو د پاره نو خبره ده نه خبره د اصول ده کدی اصول کې غیر راشي نو غیب یو الله دې موږ پکې نه راولي او کوم راشو نو موږ به الله دې موږ د سزا نه بچ کی نو کچېری تاسو ایمان ورو د ایمان د صحابه کرامو په شان دي فقد اهتدوا نو تاسو په سملا رشي وینو کچری تولوا تاسو مخواړو فانما بد بشک خبره ده د بلنه ده هم دوی یعنی چا چې ایمان چا چې مخواړو فی شقاق په گمراهی کې دي په مخالفت کې دي فسيكفيكهم الله فسا بزر ده یکفی چې کافی بشي کا تا د پاره هم په مقابله د دوی کې دا در پنځه الفاظ دي فسا بزر ده چې یکفی کافی بشي کا تا د پاره هم په مقابله د دوی کې الله ولا تعالی فسيكفيكهم الله بزر ده چې کافی ده تا د پاره الله تعالی په مقابله د دوی کې او هو السميع العليم او الله تعالی او دې کې ده په هده صبغت الله رنگ د الله تعالی دوی به کوم سره عیسائی شو هغه به په زړه وبو کې ولمبو او بیا به ول چې بد رنگ واغست بد خالص عیسائی شو یا هم د رنگ نور د رنگونو او د شکلونو په بنیاد باندې یو شان جوړ کړی دی بل شان دی نو الله وېدا سیندا صبغت الله رنگ د الله ومن احسن څوک د خستا من الله د الله نه صبغتن پرنګ کې ونحنو موږ ټول له هغه د پاره عابدون عبادت کوونکیو قل او یا اتحاجوننا ایتاسو جګړه کوي موږ سره فی الله د الله بارکی او هو هغه ربنا زموږ رب دی او ربکم استاس رب دی الله بارکی جګړه ولې کوي او استاس رب دی زموږ رب دی ولنا موږ د پاره اعمالنا زموږ عملونه دي ولکم تاسو د پاره اعمالکم تاسو عملونه دي ونحن موږ له هغه د پاره مخلصون اخلاص سره عبادت کوونکیو عبادت کې اخلاص پیدا کوونکیو الله دې زموږ تاسو عبادتو کې اخلاص پیدا وکړي ام آیا تقولون وایتاسو ام تقولون آیا وایتاسو چې ان یقینا ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط او د دې اولاد کانوا او یهودیان او نصارا یا عیسایان قلت دوی ته جواب کیو آیا اوس به جواب ورکړي ام انتم آیاتاسو عالم زیاد په هي ام الله یا کاله تعالی تاسو خبرې کله خبر الله وایي چې نو مسلمانانو تاسو وایي چې ومن اسلم څوک د لوی ظالم ممن دا غچانا کتما چې پټکی شهادتن گواہی عنده چې دا سره دا کوم گواہی چې چا سره وی هغه پټکی دنه لوی ظالم څوک دی دوی سره خدا گواہی واجب دا پیغمبر حق دی
من الله د الله نا وما الله ند الله تعالی بغافل نا خبره عما تعملون اغملون چې تاسو کوي تلک دا ټول امه یو ډلوا قد پتا کی سره خلق دی رشوي دا لها اغید پارا ما هغه بدل د کسبت چې وی کړي دی عمل ولکم تاسو د پارا ما هغه بدل وی کسبتم چې تاسو یو کوي ولا تسالون او تاسو نه بسوال نکېږي عما كانوا يعملون اغملون چې وی بکول صدق الله العظیم. الله تعالی دې تاسو په دې باندې کوی کی د تو سوالونه دي البته دعا ضروری ده او ټول خلک دعا غواړي خدا دومره وګت سوال نه چي دا به څنګه اگر कोई किसी की जानने के हवाले से सिफली अमल करवाता हो ये इंसान खत्म हो जाए पाबंद सौ मसरात ज्ञान बचे इसके असरात से दा गुडी वगत सवाल दे वक्त की कम ही بعض मौलवी साहिबान कहते हैं कि टोपी के बगैर नमाज नहीं होती। क्या कुरान में या हदीस में इसके बारे में जिक्र आया कि टोपी के बगैर नमाज नहीं होती? अगर आया है तो कुरान की रोशनी में जवाब दे। मानजद पारा मखसूस शराइत की अगर पूरा का मुंज की अलबत्ता मानजद पारा दा खबर अदा कि तुमरा पखी तरीके से तुम रस्ता पर मानजद की बखैर और बरकत हुई। बहरहाल शर्त न दे टोपई दे मानजद पारा। इस्लाम में दाढ़ी रखने का किया हुक्म है, दाढ़ी कितनी रखनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे वाफुल लुहा गिरा प्रेक दे हद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे खुद ले अब्दुल्लाह इब्न उमर यो मुठे गिरा कवल अब्दुल्लाह इब्न उमर दादा आगे सुन्नत थे दा यो मुठे ची कम हमगा प्रीदू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद न दे मुकर्रर करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरा दासी पसीने बांधे तकरीबन प्रतावा नो देवा जिनादीन अमूमन अहले हदीस वगैरह दा मुराद अगस्त दे शिगिरा मत छेड़े और जमुगा इमाम हनीफा मसलक वाला द अब्दुल्लाह इब्न उमर पर अमल बांधे अमल कई चियो मुठे कई हो हुक्म दादे चिपरे के दे और दे पर हद मुकर्रर न दे और बात शुदा वड़ी गिरी चिकम में वड़ी दी दा बेहतर गिरा न दा बेहतरीन गिरा न दा बेहतरीन गिरा कम से कम यो मुठे दे जगदा सहाबी अमल दे और तनम बेहतर गिरा दादा चागा दिलोया सगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद व मैं चिड़ा न चिड़ल ही बेहतर दी अब दा जवाब दे डबल जवाब देर सवाल दी रुगा दे दा बस पढ़ाओ कमा बे बस इंशाल्लाह दे सबात उस जवाब दर कमा दगा च आदि बाने पोइश सड़े बे अगम जवाब हम दे हम तुम रुगा दी न सबब इंशाल्लाह दे वादे सरता उस जवाब दर और जी दुआ को दखल को सवालना दुआगान दबारन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन दुरूद शरीफ हो या टोल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला या अल्लाह तआला रहमानी व रहीमी या अल्लाह तआला मालिकी व कुदूसी व सलामी या अल्लाह तआला मुमिनी व मुहैमिनी अजीजी जब्बारी या अल्लाह तआला रशीदी व सबूरी या अल्लाह तआला रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीनी या अल्लाह तआला बदीअ समावाति वल अर्दी या अल्लाह तआला ता कुरान करीम नाजिल करे दे और हक दे नाजिल करे दे या अल्लाह तआला ता आसमानों पैदा करी दी और ता मक्के पैदा करी दी या अल्लाह ता हक पैदा करी दी और ता अंदाजे मुताबिक पैदा करी दी या अल्लाह तआला ता औरिदुन के और या अल्लाह तआला ता क़ब्लउन के हम ये ता वादा करी दा कि आम रहम और ज क़ब्लहुम हम या अल्लाह ता मुश्किल कुशाई या अल्लाह तआला ता हाजत रवाई या अल्लाह तआला ता खो खैर बंदगान چې تا نه غواړي او تا نه دعا کوي یا الله تعالی مونږ کمزوري یو مونږ فقیران یو مونږ عاجزان یو مونږ ګناګار یو یا الله تعالی هر هغه کمزوري چې تا پیدا کړی دا او تا ته پته ده په مونږ کې شته ده الله او یا الله تعالی مونږ سوال کوو تا نه استاد دی او استاد شان مطابق الله تعالی ځکه چې ته توابي او ته غفور او ته غفاري نو یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی مونږ مغفرت نصیب کړي یا الله تعالی مونږ چې څومره ګناهونه کړی دي الله تعالی هغه موږ ته معاف کړي یا الله تعالی آئنده لپاره موږ ګناهونو نه بچو ساتي یا الله تعالی موږ ته د ګناهونو توفیق راکړي یا الله تعالی موږ ته د توبې وبستلو او د توبې کولو توفیق راکړي یا الله تعالی زموږ والدینو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ رشتہ دارو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ عزیزانو دوستانو د ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی د ټول مسلمانانو نارینه او زنانو ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی زموږ مردگانو ګناهونه هم معاف کړي یا الله تعالی زموږ مردگان مشران او کشران یا الله تعالی د غوي معافرت نصیب کړي یا الله تعالی موږ چې کومه دعاګانې ته نه غوښتي دي الله تعالی هغه ته خپل دربار کې قبول کړي یا الله زموږ حاجتونه پوره کړي یا الله ته مشکل کشای زموږ مشکلات آسان کړي یا الله د خلق بار بار دعا نه درخواست کوي
دوی دا یقین دی الله تعالی د دوی ما سره مینه نه ده، دوی ستا کتاب سره او ستانوم سره مینه ده، هغه بنیاد باندې دوی ما سره مینه ده. او زه گوایم په دې خبره باندې الله تعالی او موږ دا ټول ناس ته جمع گواه ده چې موږ تا نه غوښتون کیو الله تعالی او ته په دې باندې فخر کوي او ته په راضي کیږي. نو یا الله زموږ زړونو کې چې کوم حاجتونه دي ته هغه پوره کړي. یا الله کاږي کې خیر نه وي ته پکې خیر واچي. یا الله تعالی مونږ د هغه دشمن نه بچو ساتي چې ته خبرې او مونږ ته نه په مشکلات کیو. یا الله کده چې اولاد نه یغی ته اولاد ورکي، کده چې اولاد الله تعالی نه فرمانی یغی ته اولاد فرما بردار کی. یا الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي. یا الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي. یا الله تعالی مسلمانانو حالت باندې رحم وکړي. یا الله د مسلمانانو حالت انتهایی تکلیف دی دی. یا الله تعالی زموږ د تکلیف په خوشحالي باندې بدل کړي. یا الله تعالی زموږ دشمن امریکا او د ملګری ته تباہ او برباد کړي. یا الله تعالی د دې په اتحاد او د دې په اتفاق یا الله تعالی ته پوټ واچي. دا دعا زمانہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا چې الله تعالی دې تباہ کړي. دې غر کې الله تعالی څنګه چې تا فرعون غر کړو، څنګه چې تا هم نمرود او حامان غر کړیو، او څنګه چې تا الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان غر کړیو. یا الله تعالی موږ د دې زمونږ نه، د دې حسد نه، د دې د الله تعالی هر هغه شیطانی نه چې دې زموږ په مقابله کې کوي او کړی دا، یا الله موږ ته غینه په امن راکړي. یا الله تعالی موږ په دې حالت باندې رحم وکړي، موږ باندې باران راوړي. یا الله تعالی موږ باندې رحمت باران راوړي. یا الله تعالی موږ باندې هغه باران راوړي چې څنګه موږ ته ضرورت وي. یا الله تعالی زموږ د ګرمي او د تکلیف کم کړي. یا الله تعالی زموږ په دې انسانانو رحم وکړي، زموږ الله تعالی په دې جناورو رحم وکړي، زموږ الله تعالی په دې ونو بوټو باندې رحم وکړي. یا الله تعالی زموږ مشکلات آسان کړي. یا الله د قران موږ ته آسان کړي. یا الله تعالی په دې باندې موږ پوي کړي، زموږ سینې قران د پر اخلاص کړي، زموږ کورونه الله تعالی د قران نظام مطابق کړي، زموږ د وطن د قران کریم نظام مطابق کړي، زموږ ژوند قران مطابق کړي. الله زموږ مرګ د قران مطابق کړي. یا الله زموږ نور دعاګانې هم قبول کړي، زموږ بیمارانو ته الله شفا ورکړي. یا الله تعالی زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي. یا الله موږ بیمارانو ته شفا ورکړي. یا الله یا الله تعالی ته زموږ رب یې اته پروردگار. یا الله تعالی یا الله تعالی موږ ته قرضونو نه نجات راکړي، زموږ معاشي پریشانیاں آسان کړي. یا الله تعالی موږ ته نه غوښتن کیو الله هر هغه خیر نصیب کی چې تا پیدا وکړي دي. یا الله هر هغه شر نه موږ بچو ساتي چې تا پیدا وکړي دي. یا الله هغه دعاګانې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم غوښتي وي او تا قبول کړي دي، الله تعالی هغه دعاګانې زموږ په حق کې هم قبول کړي. یا الله تعالی تا په قرآن کې د حج او د عمره یا الله تعالی د بیت الله ذکر وکړو، موږ هم بار بار نصیب وکړو کې چې حجونه نه دي کړی هغه په حج کې نصیب وکړي، چې کړی دی الله تعالی غوي بیا به نصیب وکړي، موږ ته د کار آسان کړي، موږ بچي الله تعالی خپل دین لپاره خوښ کړي. یا الله تعالی خپل حفظ او امان کې وساتي، موږ د هر شر او فساد نه بچو ساتي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. محمد وبارك وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع به عنا النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة طيبة خالصة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار
وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا توارى منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين،
وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما نبطن وخير ما نظهر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وطهره من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.